أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیرشمه سپاره کې سورۃ عصر کې الله تعالی فرمایي چې ما په زمانه باندې قسم چې انسانان ټول په نقصان کې مګر هغه انسانان په نقصان کې وي چې چا ایمان راوړی نیک اعمال کا صبر کا او د حق تحقیق کا. ورونو مسلمانانو د آخرت زندگی چې کوم دی اوله ورځ شته او اخره ورځ یې نشته دی. دا دنیا چې کوم لذتونه دي نفس او شیطان مونږ نه اخرت پټ کړی دی. شیطان چې کوم دی دا دنیا راته ښایسته کړې ده او یې چې به دا دنیا هر څه ده او به ټول عمر به ته پکې ژوندی وي شیطان یې او یې چې مړه په آخرت باندې څه شی کړي. ګوره چې چا حرام خوړلي وو که نه نو ګوره نه یې لمونځ قبلېږي او نه یې دعا قبلېږي. چې د پاکستان خزانه یې لوټ کړې وه مرتبه چې کوم دی که نه دا نه معاف کېږي. که رشوت اخیستی وو دا نه معاف کېږي ورته. که پردی ځمکه چا لاندې کړې وه نه ورته معاف کېږي. که چا قرض ورباندې نه ورته معاف کېږي. که چا روپۍ دا خوړلې وي حق دا چا خوړلی وو دا نه ورته معاف کېږي. که ته سل کاله په جومات کې غوږونه راوباسې که نه خانقابې کوټه کې کښېنې ښه هغه نه پس هم جهنم دی باندې. که دا ټول پاکستان میخ یو وریژې هغه خیرات کا او یو روپۍ د والې وه نو جهنم له به ځې. بجلیګر ملا صاحب مسله کړه چې کس باندې به صرف یو پیسه وي. الله به ورته وایي چې هر څه ماته معاف کړه د کس ته یو پیسه ورکړه دنیا کې یې تر خوړلې وه چې به ورته په جهنم کې ښکاره شي چې به دنیا کې ما سره ډېر روپۍ وي جهنم ته هغه شي که نه سر ته راورسېږي او یا زره کاله مزل به وکړه پیسه به راوکړي هېڅ به بیا تر ولوږي او ژړا باندې به شي. وایي چې ټول عمر به دا شي یا پیسه کې به جهنم له ځي. ګوره دا څومره سخته هغه خبره چې مونږ او تاسو په تبلیغ کې وخت ولګوو چې الله له ورا وپېژنو چې الله تعالی احکامات په ژوند کې راولو نبي علیه السلام سنت طریقې په ژوند کې راولو چې الله سره جوړه وکړو الله ته توبه وباسو که چا حق یې راباندې چور یې کړو ده چې پردي حق نه ځان خلاص کړو. ګوره د قیامت پوره چې حلال باندې کې په تسبو او عطرو او مسواکو پورې جوړه ګټلی وو د دغه دومره سخت حساب دی قیامت په ورځ ښه چې یې به چې ارمان د خپل ایمان کوي چې په لوښه باندې مړ وکړو چې دا دولت هغه نه وای را سره. والسلام.